د عمران خان حواله سره یو ډیر غټ خبر راغلی دی. عمران خان سره پس پرده مذاکرات شروع دي او دا مذاکرات سهاده پورې کامیابی طرف ته هم تللی دي. یو خو بل خبردار راغلی چې د یو سابقه آرمی چیف عمران خان سره په جیل کې یو غنټه طویل ملاقات شوی چې په هغه هم یو نیکسټ ویلاګ کې کمپلیټ خبره کوم. خو په دې ویډیو کې چې د مذاکراتو حواله سره کوم اپډیټس راغلي په هغه ډسکشن کوو. عمران خان حواله سره غټ خبر راغلی چې عمران خان سره پس پرده ډیر اهم مذاکرات شروع دي او د مذاکرات کې د پی ټی آی لیډرشپ نشته. دا عمران خان سره ډایرکټ دا مذاکرات روان دي، یعنی د پی ټی آی لیډرشپ سهیل افریدی، بیرستر گوهر شفیع جان یا جنید اکبر وغیرہ یا علیما خان د عمران خان فیملی څوک هم په دې مذاکرات کې نه دي انوالو کړل شوي. دا مذاکرات عمران خان سره ډایرکټلی کیږي او کشره مذاکرات کیږي نو عمران خان سره ډایرکټلی مذاکرات خدي ځکه چې کله په دې کې د لیډرشپ څوک کینی یا پکې درېمګړی وکیل یا د بلې پارټۍ څوک راشي نو بیا خبره بل طرف ته لاړه شي یا خبره بیا صحیح طریقې ته نه عمران خان ته ځینه د عمران خان خبره دغه مذاکرات کول ولا ته صحیح طریقې سره راځي، یعنی درېمګړی پکې نه دي انوالو کول پکار. خبر ذرایع مطابق د مذاکرات کې دا خبرې هم شوې دي چې عمران خان سره به اوس د وکیلانو دغه د فیملی ملاقاتونه شروع شي، یعنی دا کوم ملاقاتونه چې بندو نو هغه به اوس ډېر زر شروع شي. ذرایع دا هم وایي چې ډېر اهم سیاسي شخصیت سره عمران خان د ملاقات نه انکار کړی دی، یعنی په دې مذاکرات کې دا خبره هم وشوه چې فلانې کس په تا سره ملو شي. عمران خان ورته وویل چې نه فلانی کس ما سره نه ملاویږي، فلانی کس سره زه ملاقات نه کوم. اور دا داسې یو سیاسي شخصیت دی چې د اوس سهیل افریدي سره ریسنټلی ملاقات هم کړی. څوک کېدای شي محسن نقوي دی یا نواز شریف دی یا شهباز شریف دی یا مریم نواز ده، خو دما خیال محسن نقوي دی چې محسن نقوي سره عمران خان د ملاقات نه انکار کړی چې زه محسن نقوي سره نه ملاویږم ځکه ریسنټلی چوز کوم ملاقات شو هغه د محسن نقوي او د سهیل افریدي شو چې په هغې باندې علیما خان هم تنقید کړو چې تاسو ملاقات وکړو، په دې ملاقات کې تاسو 1 to 1 ملاقات کړی دی، زه مو پکې ولې نه یم کېنولی. یعنی هغې ورکې دا خبره کړې چې د عمران خان د فیملی ممبر هم په دې ملاقات کې کېنول پکارو. نو زما خیال همدغه محسن نقوي به یادوي عمران خان د محسن نقوي سره د ملاقات کولو نه انکار کړی دی. اور بل د ملاقات نه پس کېدای شي څه خبرې اترې د پی ټی آی په فیور کې شروع شي، ملاقات شروع شي، د عمران خان کیسونه یا د هغه د رهایي طرف له چې کم سټیپس دي هغه شروع شي. یو ښه خبر دی، پازیټیو خبر دی د پی ټی آی چې څومره هم لیډرشپ دی د هغې دپاره هم ښه خبر دی. بل عمران خان که چېرې رها شو نو ډېر د پی ټی آی لیډرشپ داسې هم دي چې وایي چې موږ سره کم اختیارات دي، که چېرې عمران خان رها شو کېدای شي موږ نه دا اختیارات والي، ځکه د پی ټی آی لیډرشپ کې اوس هم داسې ډېر لیډران شته دی چې هغوی بس چپ دي، هغوی نه د عمران خان دپاره اواز اوچتوي، نه بهر روځي، نه اډیاله جیل ته ځان رسوي او هغه ټول عمران خان ټارګېټ کړي دي. نو که چېرې عمران خان د جیل نه روځي نو به ټول نه پیله په خپله پټۍ کې یو ګرینډ اپریشن کوي، خپله پټۍ کې به صفایي کوي، خپله پټۍ کې به د هغه خلکو صفایي کوي چې کم مطلب د عمران خان تپوس نه دی کړی یا د عمران خان دپاره څه اواز نه دی اوچت کړی. خیر دا اپډیټس په دې ویډیو کې دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.